अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए फारूकी एनके चैनल को सब्सक्राइब करें। करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा मुहतरम नाज़रीन मशरानो दोस्तानो ढेर मरगरी د دې په حواله باندې تپوس کوي چې د روژې په حالات کې رانجه لګول، دنداسه لګول او خوشبو لګول دا څنګه دي، او ډېر ملګري وي چې د دې سره روژه مکروه کېږي یا روژه ماتېږي. نو په دې خبره باندې ځان پوه کوي چې د روژې په حالات کې دنداسه لګول د دې نه ځان بچ کول پکار دي. دویم نمبر کې ټوت پریس په باره کې د مسواک په باره کې هم خلک تپوس کوي. نو په دې خبره باندې هم ځان پوه کوي چې ټوت پریس هم کول نه دي پکار. د دې وجه دا ده چې د دې ذرات هغه په غاښونو کې پاتې شي او دنده د تلو امکانات دي. نو د ټوت پریس نه یعنی د ټوپ او د برش نه ځان بچ کول پکار دي، د دنداسې مخلو نه ځان بچ کول پکار دي، او مسواک چې دی هغه کولی شي، او رانجه چې دی هغه لګولی شي، خوشبو چې دی هغه لګولی شي. مسواک سنت عمل دی، او په سنتو باندې چې څومره هم کوشش کېږي منګه عمل کو اور خپل په هر یو قول او په فعل کې چې دی سنت راولو. دویم نمبر دا مسواک ډیر زیات فضیلتونه دي. نو وخت کم دی، تفصیلات کې نظم مختصر غوندې دا خبره په ذهن کې کېدی چې د روژې نه هټ کر کې هم په دې باندې عمل کول پکار دي. ټولو کې غټ فضیلت د مسواک دا دی چې د مرګ په وخت کې به الله تبارک وتعالی موږ ته کلمه نصیب کوي. کم سړی چې د مسواک اهتمام کوي. اور حضور علیه السلام چې کله د دې دنیا نه رخصتېدو نو امهات المؤمنین صدیقه کائنات سیده عایشه مطهره رضی الله تعالی عنها مسواک راوغوښتلو، د حضور نه تپوس وکړو، حضور ته د سر په اشارې باندې وي چې آو راوغوښتلو، په خپل خولې کې هغه چباو کو، دباوې کو، نرمې کو، پوسې کو، اور به محبوب پیغمبر لور کو. نو په آخري وخت کې محبوب پیغمبر د مسواک اهتمام کړل. نو د دې نه موږ ته دا سبق حاصلېږي چې موږ خپل په زندګۍ کې مسواک لازمی اور ضروری کو، اور د خپل زندګۍ یو مرګره جوړ کو. دویم نمبر خبره محترم دا ده چې په مسواک چې کوم سړی کوي 5 ټایم اف موس فرض دی چې موږ 5 ټایم هم په ورځ او په شپې کې دا مسواک کوو. نو د دې یوه فایده او فضیلت دا دی چې زموږ په غاښونو باندې به چرته هم درد نه راځي، او چرته هم زموږ غاښونو ته چینجې نه لګي. نن هر یو نوجوان او کم عمر دی که عمر زیات دی هغه د غاښونو په وجه باندې پریشانه دی، وایي چینجې وایي غاښونه یې وښکلي. نو د دې مین وجوهات د قریب موږ د سنتو نه ځان لرې کړلی، او مسواک یو سنت عمل دی، موږ د دې اهتمام هم نه کوو، خرچه پې هم نشتي. او دریم نمبر خبره دا ده چې دا زما د تجرباتو نه او زما د سترګو لیدل خبره ده چې د کم سړي په جیب کې مسواک پروتي، نو د دې مسواک پر برکت او د دې سنت په برکت الله تبارک وتعالی که په ده باندې چرته حادثه راشي نو د ده په دې اډوکې باندې بس فرق نه پرېوځي، اډوکې به خدای پاک د ماتولو نه بچ کوي. او داسې یو حادثه زما مخامخ راغل و، یو اکسیډنټ په روډ باندې شو، ډېر سخت اکسیډنټ و د ګاډي او د موټر سایکل. نو هغه نوجوان چې موږ راچوت کو نو اکسیډنټ چې څومره خطرناک و، نو ملګرو وی چې د ده دا جسم به ټول چوره چوره شي، لیکن موږ چې هغه نوجوان چیک کو نو د هغه په جسم کې یو اډوکې هم نه و مات شوی. ما چې د هغه جیب تالاشي اخیسته او په هغه جیب کې مو له شناختي کارت کتو نو په هغې کې ماته 2 شیزونه میلاو شو، یو پکې مسواک او یو پکې تسبیح. نو ما ملګرو ته وی چې ګوره دا د تسبیح او د مسواک برکت دی چې د دومره غټ اکسیډنټ نه باوجود نو ټول جسم یې خوږ شوی دی، لیکن الله تبارک وتعالی د سنتو د برکت په وجه، د سنتو په وجه الله تبارک وتعالی د اډوکې نه دی مات کړی. نو موږ اور تاسو له پکار ده چې موږ د سنتو اهتمام وکړو او د مسواک اهتمام وکړو. الله تبارک وتعالی دې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.